بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. د شعبان بارکه زمون بعضی ملګری داسي چې اوی د افراط او د تفریط شکار دي. څوک په دې باندې زور لګی چې موږ دا ثابت کو چې او په دې ورځ باندې روزه نشته او په دې ورځ باندې یو عمل هم ثابت نه دي. او څوک دا زور لګی چې موږ ثابت کو چې چې سدي ناغه ټول ثابت دي او مسنون دي. نو د شعبان بارکه چې کوم خاص باندې روایت دي نو هغه ټول علماء ته پته چې باغی کلام شته هغه کې ضعف شته. نو هغه بارکه خبرې نه کوم. د 15 شعبان د روزي بارکه ته یو خبره کوم چې د 15 شعبان روزه کله هغه روایت نه ثابت نشي چې کم ضعیف روایت دي علماء پکې کلام کوي محدثین پکې کلام کوي. نو بیا دا نور روایت هم شته چې دا غي نه د 15 شعبان څخه چې بلکې د ټول شعبان یا د اکثر شعبان د روزو ثبوت چې کمونو دا ملوي. لہذا کوم ملګری چې د 15 شعبان روزه نشي نو هغه په دې نیت باندې ونی شي دا کم چې کوم حدیث چې زه تاسو بیانوم. یو حدیث په دې کې داري عائشہ رضی الله عنها فرمای ما صام النبي شهرا قط كاملا الا رمضان چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چریم پورا میاش کامل روزه نه د نیولې سیوا د رمضان ولا افطر شهرا كاملا قط او نه چرتا کامل پورا میاش کوجه کړی دا وما كان يصوم شهرا اكثر مما كان يصوم في شعبان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چرتم په یوم میاش کې دون روزي نه دی نیولې سونه روزي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شعبان کې نیولې دي. نو د دې حدیث نه ثابت شو چې د شعبان په میاش کې روزي نیول مستحب دي مسنون عمل دي. تخصیص پکې اگر چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ثابت پدې کې چې کمر ورځ بهر حال د ټول شعبان د میاش یا د اکثر شعبان د میاش په دې کې وضاحت راغی پدې کې 15 شعبان هم داخل شو. لہذا کسو پدیر ور باندې روزه نشي نو منی کوي یې ما. بل روایت هغه د ام سلمہ رضی الله عنها روایت چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصوم کل شعبان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با ټول شعبان چې کومه دا روزه نیوله. عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې اکثر د شعبان روزه به نیولي او ام سلمہ رضی الله عنها فرمایي چې ټول شعبان دا به نبی رسول الله والسلام روزه نیوله. بل یو حدیث دی اذا انتصف شعبان فلا تصوموا کله چې شعبان د نیمه نووړي نو بیا تاسو روزي منی سي. نو پتا سوای چې را دی او دا ما قبل کوم حدیث ته بیان کړل دا سره دی تعارض دی ادوانه خپل منځ کې نه ملاويږي. التوي ټول شعبان نبی رسول الله روزه نیولې دا یا اکثر نیولې دا چې اکثر شو نبی علیہ السلام د نیمه په ورړولې دا او دلته وی چې د نیمه نه اخوا شي تاسو د شعبان روزي منی سي. نو جواب دی د کم خلک کمزوري او وی د رمضان روزي خرابای کمزوري کوي نو اغي د پکادای چې شعبان د نیمه نه وړي نو بیا د روزي نني سي چې رمضان تقوی شي او د رمضان روزو کې د تاسو رکاوټ بیا په نیو کې نوي او چې کم قوي خلک دی او داوی پر روزو باندې پروا نه راځي ځوانانی صحتمند دي نو اوی د پر دغه حدیث نبی رسول الله والسلام اکثر د شعبان روزي نیولې دي یا کل شعبان روزي نیولې دي اوی په دغه باندې عمل کولی شي. یو بل حدیث ابو داود شریف درته نقل کوم هغه دای چې ملحان قیسی رضی الله عنه روایت دی قال كان رسول الله صلی الله علیه وسلم یامرنا ان نصوم البیض. فرمایي چې رسول الله مبارک په موږ حکم کو چې د ایام بیض روزي ونیسو 13 و 14 و 15 د یالسما شپه د یالسما ورځ د شعبان یا د هری میاشتې سپرلسما ورځ د شعبان یا د هری میاشتې او 15 ورځ د شعبان یا د هری میاشتې. نو کله ایام بیض روزي په کرا ولې نه په هر میاشت کې د یالسما سپرلسما او 15 په دې باندې روزي نیول مسنون دي مستحب دي. نو د شعبان 15 په ایام بیض کې هم راځي
نو ګوره 15 د شعبان یو خوا په ایام 20 کې رااله مستحب والی او مسنونیت ثابت شو، بل خوا په حدیثو کې شامل شو چې نبی رسول الله نه پای کې ثابت دي چې ټول رمضان یا اکثر ټول شعبان یا اکثر شعبان نبی رسول الله والسلام روزه نیولې نه پای کې 15 شعبان دا داخل شو.